السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ښه به ان شاء الله. او دا کوم مسله چې پاکستان کې ترانسجنډر بل دا مسله روانه نن سبا ده میډیا باندې ډېره زیاته، نو دا د ټولو ملګرو له دا پکار دي کارې پارټۍ سره تعلق لري. دا یو مشترکه مسله ده. په دې وخت تاسو د خپلې پارټۍ او د خپل لیډر سر موږ ته مه وینځئ. دې کې ټول یو کېدل پکار دي. هر سړی لګیا خپلې پارټۍ تعریف کوي او بل ته چې کوم دی نو داسې فتوا پرې لګوي چې نعوذ بالله. دې کې دا ټول شریک دي او ښه برابر پکې شریک دي. نو موږ ته د یو کس سره مه وینځئ. دې ګوره دا بل جمع کړی چا و، دا راوړی چا و اسمبلۍ ته. دې څلور ارکان اسمبلۍ راوړه، یو د کاف لیګ سره تعلق سره، یو نون لیګ سره، یو پی پی سره او یو تحریک انصاف سره. نو دا خو پکې حق الله شامل دي، خو ځان لاړو سره وینځي نه. باقي دا که د مولانا صاحب نوم وارن دی، د مولانا صاحب باندې تاسو تنقید کوي، هغه وخت کې اختلاف کړو، هغه وخت کې ورسره وي د مخالفت کړو، نه وکړي مخالفت ورسره. یو د جمعیت یو زنانه ده، الله دې حفاظت وکړي. هغه ټایم کې اختلاف ورسره کړو، خو د مولانا صاحب تر ننه پورې داسې یو د دې باره کې څه رد عمل خو نه راغلی، څه رد عمل راغلی. اوس نن مولانا صاحب وایي چې زه چې کوم دی بیان بازۍ نه ځان بچ ساتم. مونږ وایي بیان بازۍ نه اوسه پورې. ګوره ته یو د پاکستان وزیر اعظم ته وایي چې امریکا نه کوز کړی ما کوز کړی، ته وزیر اعظم د کرسۍ نه کوزولی شي. د یو بل د ستا په موجودګۍ کې چې کوم دی اعلان کې ته په هېڅ هدم نه وي او تا وزیر اعظم د کرسۍ نه کوزولی شو او دا چې کوم دی تا کوز کړی دی، او د هغې باوجود ته دا یو بل چې کوم دی ستا په موجودګۍ کې دا پاس شو. دا نن خو نه وي پاس شوی، دا 2018 کې پاس شوی، 100 کاله وشو او ستا په داسې څه د عمل لا نه و. تا باندې چې تنقید کېږي د هغې وجه دا نه ده. دا ملګري بیا وایي تاسو په نورو پارټو ولې تنقید کوئ. هغې باندې تنقید سیکولر او لیبرل پارټۍ دی، ته خو ګناه نشته. خو راغلی دغه هغې خو سوچ او فکر دغه دی. هغې خو که دا پاس کېږي د پاسه نوې خبره خو نه، لیبرل دي سیکولر دي. ګوره مولانا صاحب باندې تنقید زیات ځکه کېږي چې دا مذهبي سړی دی، دا مذهبي پارټي ده، مذهبي سړی د اسمبلۍ کې ناست دی دپاره. دا بیا خلک وایي چې د اسلامي کارډ استعمال، دا ځکه وایي چې دغه د وجې چې دی خو په دې نوم باندې دا خلک وله ووټ ورکوي د اسلام دپاره. مولانا صاحب له خلک ووټ ولې ورکوي؟ د اسلام دپاره ووټ ورکوي. نو چې هغه په موجودګۍ کې بیا دا کار کېږي، تنقید به زیات په ده ځکه کېږي په مولانا صاحب باندې چې دغه د الله دې وله وس ورکړي چې د دې خلاف څه باقاعده څه مضبوط اقدام اوچت کړي. داسې نه، دا تنقید پې زیاته کېږي چې مذهبي پارټي ده. نن په پاکستان کې دا ټولې پارټۍ په دې کې شریکې دي ځکه چې اتحاد دی ورسره. د حکومت سره چا اتحاد دی؟ ټولو پارټو ورسره اتحاد دی. نو دا ټولې په دې کې شریکې دي. واحد نن که صخره د عمل جماعت اسلامي ورکوي نو دغه اعتبار کوي هغې په صخره د عمل ورکو. ولې مولانا صاحب په داسې رد عمل نشي ورکوي؟ مولانا صاحب وزیر اعظم د کرسۍ نه کوزولی شي او په دې بل داسې صخره د عمل نه بیان بازۍ نه نن ځان بچ ساتي. هر باره کې هر مسلې باندې بیان بازي کوي چې هغه د مولانا صاحب د مخالف پارټۍ وي، او نن چې دا بل دی نو په دې بیان بازۍ نه ځان ساتي. هومورک مکمل کړی دی. دا د کمکلو خبرې، دا د ماشومانو خبرې دی کوي. ګوره تنقید به پې خامخا کېږي چې هغه مذهبي سړی دی، مذهبي رهنما دی. تاسو ووایئ چې هغه قائد جمعیت ملت اسلامیه دی او په دې کې هغه بیان بازۍ نه ځان بچ ساتي. د هغه 4 سیټه دي، که دا 4 سیټه پرېږدي دې حکومت کې پاتې څه دي؟ په یو سیټ باندې ولاړ حکومت دی، 4 سیټه د مولانا صاحب لرګه حکومت دی لاړو ختم شو. څنګه به بل پاس کېږي؟ څنګه به پکې ترمیم کېږي؟ دا د ماشومانو خبرې. ګوره د خپل پارټۍ او د خپل مشر سر چاته یو پارټۍ هم نه پکار چې ووینځي، ځکه چې دا ټول په اتحاد کې ناست دي، دا ټول په دې کې شریک دي. سله سره وینځئ د خپل مشر مونږ ته، او سله چې کوم دی نو د پارټۍ صفتونه کوئ. را روان الیکشن کې ګوره ټول له پکار داسې سړي له ووټ ورکړي چې هغه ستا د پاکستان او ستا د اسلام خیرخوا وي، ستا د اسلام او د پاکستان دشمن نه وي. کم سے کم هرې پارټۍ چوټ ورکوئ، کم سے کم په دې دغې ورکړئ چې د اسلام خو ستاسو دشمن نه وي که نه. او دویمه خبره دا ده چې ګوره دا لیډران چې دي، نه عمران خان، نه زرداري، نه نواز شریف، شهباز شریف او نه مولانا صاحب، په قبر کې به ستاسو په ځای یو قسم سوال جواب ستاسو په ځای به جواب نه ورکوي. نو خدای ته وګوره، کم سے کم په غلط کار کې دومره منئ چې یو زموږ لیډر دا کار په غلطه دی، په دې کې ورسره موږ ملګري نه یو، موږ ته د براعت اعلان کوو. په سم کار کې ملګري یو، په غلط کې د چا ملګري نه یو. تاسو دونه جرأت نشئ کولی، دونه ذهني غله. ګوره تاسو نن سبا دا لیډران نه داسې دی نه سیاسي خدایان جوړ شوي، نعوذ بالله. دا خلک چې کومه اطاعت یې کوي نو بل طرف ته رالوبتلې ده. زه اوس د خپل لیډر زه دا نشم وی چې دا کار یې غلط دی. غلط ګوره انسان د غلطي هر چا نه کېږي. ووایه چې دا کار یې غلط دی او غلطي یې کړی، په دې کې ورسره زه ملګری نه یم، په سمو کارونو کې ورسره ملګری یم. نو مهرباني وکړئ په را روان الیکشن کې هغه چا له ووټ ورکړئ چې تاسو ته پته وي دا زموږ کم سے کم د اسلام دشمن نه دی، زموږ د ملک دشمن نه دی.
او دې وخت کې په داسې مسله کې چې کوم مشترکه مسله د مسلمانانو په دې کې ګوره د خپل پارټۍ او د خپل لیډر سر مه وینځئ چې کوم غلطه داسې مه دا عوام خپوي دي په سترګو کې خلکو لران چې موږ مه غولوئ په دې باندې چې دا دادی او دا دادی ټول پکې ښه برابر شریک دي که هر سړی دی ښه برابر پکې شریک دی چې کوم پکې نه شریک هغه عوامو ته معلوم دی هغه یې پې رد عمل ورکوي چې کوم پکې شریک دی هغه هم عوام خپوي دي دا عوام په دې مه غولوئ نو مهرباني وکړئ د خدای خاطر وکړئ د ستاسو د لیډران دي د پارټۍ مشران دي او که هر څوک دي ستاسو سره تړون دی عقیدت دی خو هغه دونه خپل ذهن جوړ کړئ چې کم سے کم هغه انسان دی هغه نه غلطي کیدی شي د وخت راکولو ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته